دې د جانان کله ډېر دې د نکړه دا دې د جانان کله ډېر دې سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 76 سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 76 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم سورة مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 76 اوس دی زینا دا سلورم مسله تبلیغیه دا پرد شرک فی العبادت سرا او دا تپرید پرد الوهیت باندی دا عیسی علیہ السلام او دا بی بی مریم نا او دا خطاب اگر چی عام دے طول مشرکین تا لیکن مقصد پدے کہ رد پا نسواراو باندی اللہ فرمائی لا یملک لکم ضرا ولا نفعا اس پر آیات کی اللہ فرمائے قل اتعبدون من دون اللہ آیتاسو عبادت کوئی دا اللہ نا ما سوا دا آغچا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا نو ضرر مخ کے ذکر کو ذکر چی دفع دا ضرر اولوی او نپا حاصلول چی دینو دا رستوی ضرا ولا نفعا دا دوارا نکری دی پا سیاق دا نپی کی
دا په ډیر عموم باندې دلالت کوي او دا دلیل دی پر رد شرک په تصرف باندې او د معنا مراد عیسی علیه السلام او بیبي مریم دا. نو فرمایي چې والله الله تعالی هو السمیع العلیم، الله تعالی اوریدونکی او عالم دی. نو الله فرمایل چې عیسی علیه السلام او بیبي مریم دین تاسو ته نفع در کولی شي نه تاسو ته نقصان در کولی شي ځکه دا الهه نه دي. او بیا فرمایي والله هو السمیع العلیم. تفسیر قرطبی وایي چې اشاره ده چې عیسی علیه السلام باندې داسې احوال راغلي دي چې نه اوري او نه ویني او نه هغه پوهیږي او نه نفع او نه ضرر ورکولی شي. نو چې یو سړی هغه داسې کوي چې هغه نه ویني او نه مطلب هغه پوهیږي نه هغه اوري او نه هغه نفع ورکولی شي او نه ضرر، نو دا خو اله نشي کېدی. نو لہذا دی بیا څنګه الله دی او دغه صفتونه دا صرف په الله تعالی کې دي. الله ګوریم وینیم ښکاریم ورته او په هر شي باندې عالم هم دی او پوه هم دی. بیا ورپسې آیت نمبر 77 په دې کې پنځمه مسله تبلیغیه ده د پاره د رد غلو د نصاراو په شرک باندې. الله فرمایي قل تو ورته ووایه یا اهل الکتاب او اهل کتابو، اگر چې دا وصف عام دی لیکن ظاهر دا ده چې دا خطاب نصاراو ته دی. لا تغلو فی دینکم، داسې په سوره نساء آیت نمبر 171 کې تیر شوي دي. او فرق په دواړو کې دا دی چې هغه خطاب یهود او نصاراو دواړو ته او په دې آیات کې خطاب صرف نصاراو ته دی. او غلو په اصل کې دا تجاوز کول دي د حد نه او د هغې یعنی دوه استعمالونه دي. یو استعمال عام دی او بل خاص دی. عام استعمال دا دی چې تجاوز د حد نه که هغه په زیاتی کولو سره وي یا په کمی کولو سره وي، یعنی افراد کول یا تفرید کول. په دې معنی سره په سوره نساء کې هغه مراد دی. د دې وجې نه هلته رستو شان د عیسی علیه السلام ورپسې ذکر کړی دی. او بل دویم چې دا خاص دی چې تجاوز کول په طریقې د زیاتی کولو سره، دلته دا معنی مراد ده او خطاب د نصاراو تر دې وجې نه دلته مفسرینو معنی کړې ده. دوی ته وایي چې تاسو بدعات مه کوئ. امام قتاده رحمت الله علیه هغه نه نقل دی چې مراد د دې نه دا دی لا تغلو، تاسو زیاتې مه کوئ په دین کې، بدعات مه کوئ. او نصاراو غلو کړی و په باره د عیسی علیه السلام کې چې د بشریت نه اوچت ګڼلی د الوهیت او ابنیت د الله تعالی سره. نو الله فرمایي لا تغلو فی دینکم. په دې کې اشاره ده چې غلو دا په دوه قسمه ده. یو غلو د للدین او بل غلو د فی الدین. تفسیر کشاف وی د دې نه تعبیر هغه کړی دی په غلو حق او د غلو باطل سره. نو د دې نه تعبیر کیدی شي په بدعت للدین او بدعت فی الدین باندې، یا بدعت فی الوسائل او بدعت فی المقاصد سره. نو اول قسم هغه دی چې د دین د ترقۍ دپاره وسایل هغه جوړ کړي او هغه وسایلو ته هغه دین نه وایي. لکه مطلب دا دی چې علم د نحو شو یا علم د صرف شو یا طریقه د مدارسو شوه یا تصنیف او تالیف یا محراب د مسجد او تسبیح دپاره هغه ذکر مشروع. نو د دې قسم نه هغه منع نشته دی او شرط دا دی چې سنت ته دا نقصان نه ورکوي او التزام یې نه کوي. دویم قسم چې دی هغه بدعت شرعیه دی. بدعت شرعیه چې دی دا ورته ویلی شي هغه دا دی چې یو څیز په دین کې داخل کی که عقیده کی وی یا په عمل کی یا نفسی څیز وی یا کیف وی یا مقدار وی یا وخت وی، دی ته دین وی. نو لہذا که چرې دی ته دین وی نو دا بدعت ضلالت دی. پر آیات کې مراد دا دی په قرینې د فی دینکم سره. غیر الحق دا صفت دا موصوب محذوب دا مفعول مطلق دا پارا، یعنی علو غیر الحق یعنی الباطل. نو فرمائی چې تاسو تجاوز مکوئی، نو یعنی متجاوزین و مغایرین عن الحق. اللہ فرمائی ولا تتبعوا اهواء قوم، او دلتا مراد دا اتباع التقلید دے ځکه چې بی دلیل اتباع دا تقلید وی. نو لہذا
اهوا دا جمع د هوا دا او دا آغا دا چې نفس هغه طرف ته دعوت کوي خلاف د شرعنا. نو فرمای امام شعبی رحمت الله علیه نه نقل لی چې په قران کریم کې هوا د زم په ځای کې هغه ذکر ده. قد ضلوا من قبل واضلوا قد ضلوا تفسیر حازن معنی لیکلی ده چې ابتدعوا په طریقې د بدعت سره گمراه شوي دي د وجه د هغه دلیل نیولو نه چې هغه د معجزاتو د عیسی علیه السلام او د کراماتو د بیبي مریم نو لہذا دی په دې سره گمراه شوي دي او لفظ د ضلوا کې اشاره د سبقیت او مشرای د هغه فائدې هغه نه ورکوي. واضلوا کثیرا اشاره ده چې ډیرواله د تابعدارانو ته اعتبار نشته. لکه مثال یو سړي سره که ډیر خلک یو دی پناه کوي د دې ډیروال اعتبار دا نشته او دا اذلال په سبب د دعوت د هغې دی گمراهۍ طرف ته. وضلوا عن سواء السبیل دا سبب د تمسک کولو د متشابهاتو سره. نو فرمایي چې یعنی دا اول زلال چې کوم ذکر شو په آیات کې امام رازی رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دی چې اول زلال د هغې شرک او بدعاتو، دویم زلال د هغې دعوت کولو شرک او بدعت ته، او دریم زلال چې همیشه پاتې کېدل په دغه گمراهۍ باندې بغیر د توبې کولو نه. نو لہذا الله فرمایي ورپسې آیت نمبر 78 کې په دې کې تخویف دنیوي دی په ذکر د لعنت مستمره سره په بني اسرائیل باندې په سبب د هغه ګناهونو چې مخکې هغه ذکر شو، او په دې کې رد د هغې د وهم او وهم د هغې دا و چې هغوی وي چې موږ اولاد د انبیاو یو او موږ ته ګناهونه نقصان نه راکوي. الله د هغې جواب وکړو لعن الذین کفروا من بني اسرائیل على لسان داوود. تفسیر قرطبی وی لعن الذین کفروا په دې سره معلومه شوه چې کافران اگر چې د پیغمبرانو اولاد وي یا په نسب کې هغه شریف وي لیکن په هغې باندې لعنت ویل جایز دی. اگر چې هغه د پیغمبر زیه دی خو دی په غلطه باندې روان دی او دی په غلطه لار باندې دی، نو الله فرمایي چې په ده باندې لعنت ویل دا جایز دی. علی لسان داود و عیسی ابن مریم مراد د دینه کتاب د داود علیه السلام زبور او کتاب د عیسی علیه السلام انجیل دی، او په هغه دواړو کتابونو کې په کفر کوونکو باندې لعنت موجود دی. یا مراد دینه دعا د شر د هغه دواړو ده، اول دعا په اصحاب السبت باندې او دویمه دعا په کفر کوونکو رستو د نزول د مائدې نه. د دې لعنت هغه دوه اسباب ذکر دي په دې قول کې بما عصوا وکانوا یعتدون. عصیان چې د عام ګناهونه او اعتدا چې دا بدعات یا ظلم په انسانانو باندې، یا تعبیر د اعتدا کانو لا یتناهون دی. بیا ورپسې آیات کې ذکر کوي آیت نمبر 79 په دې کې دریم سبب د لعنت ذکر کوي. الله فرمایي کانو لا یتناهون عن منکر، یعنی په یو بل کې به منکر لیدو خو د هغې منع به نه کوله. مطلب دا دی چې په یو بل کې به بد کارونه هغه به لیدل خو یو بل به نه منع کو، یو بل به په بدو کارونو په غلطو کارونو به ولیدل خو یو بل به نه منع کو د ګناهونو نه. نو دو ګناهونه شو، یو دا دی چې ګناه کوي، دویم دا دی چې بل منع کوي نه. نو تفسیر قرطبی وی چې په دې کې اشاره ده اول دا چې نهی عن المنکر دا فرض ده، که په لاس سره وي که په خولې سره وي که په زړه سره وي په اعتبار د استطاعتو. دویم دا دی که یو تن په خپله معصیت یعنی ګناه کوي نو په ده باندې نهی عن المنکر لازم ده. او دریم دا دی چې ترک د نهی عن المنکر سبب د څه عذاب دی. نو د دې آیات په تفسیر کې حدیث د ترمذی او د ابو داود او د ابن ماجی و غیره مفسرینو ذکر کړی دی، او مضمون یې دا دی چې بني اسرائیلو کې بچا منکر کو نو عالمانو به منع کړل، او هر کله چې هغوی منع نشو نو دغه عالمانو دوی سره مجلسونه خوراکونه اسکاک او دا ټول یو ځای کول او دوی به چوپ. مطلب دا دی لکه معاشره کې یو سړی اوس سود کوي او دا علما ور سره ناست دي او دوی ور سره خوراک کوي او غږ نه کوي، دا علما هم ګناهګاران دي.
دی اول ګناهګاران دي د بنی اسرائیل عالمانو دک خبرې او دغه سيزونه شروع کړیو دی بچپو نو دا د غي د پاره سبب د لعنت وګرځیدو لبئس ما كانوا اشاره د چې منکر ک یو کس یعنی یو کس هغه نه کوي خو چې نهي عن المنکر پریری نو هغه ګناهګار دی نو امر بالمعروف پر خودل ګناه دی نو معلومه شو چې نهي عن المنکر پر خودل داغې نه سخت ګناه ده نو بیا ګوره افسوس د په حال د هغه کسانو باندې چې صرف امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر نه کوي هغه وی دي ته حاجت نشته ولی وی دا په معاشره کې انتشار او توڑ پیدا کیږي الکه په معاشره کې یو سړی راځي ستا بچی له آیس ورکي ستا بچی له چرس ورکي سیګریټ ورکي ستا بچی له شراب لاس کې ورکي ستا بچی له نشي ورکي نو لہذا چې دا شی ته نه منه کې نو دا خو ته په دې باندې ګناهګاریږي سبا خو ستا بچی نه آیسی جوړیږي ستا بچی نه چرسی جوړیږي ستا بچی نه پوډری جوړیږي نو لہذا په معاشره کې صرف ګوردانه ده چې بس مونږ به امر بالمعروف کو خلق بخو ترابلو چې لکه مزل رازا دا کوا دا نه دابم کو چې خلکو ته وو چې لکه غلط کارونه مکوي دا ته چې کم کارونه کې دا ټیک نه دي دا تا سره نه خای مسلمان شان سره دا نه خای نهي عن المنکر بکې بیا ورپسې آیت نمبر 80 دا ذکر د حباست د کشرانو د رستو د ذکر د مشرانو نه د پاره د استمرار د لعنت پدې کې نو دا سلورم سبب دی او هر کله چې دا د کشرانو ذکرو نو د دې وجنه مستقل دا ذکر کو بغیر د حرف عطف نه الله فرمای ترى كثيرا منهم یعنی ترى كثيرا منهم یعنی مخک خباست خو صرف چې دی نو هغه ترک د نهي عن المنکر او دا خباست داغی نه زیات ته ځکه چې دی خو نهي عن المنکر کو یا نهي عن المنکر خو یعنی دی نهي چې دینو کول در کنار بلکې د اغی چې دینو سره د دوستانی نه اغی دا کارونه کوي او مراد د کثیرن منافقان دي نو دا کثرت چې دا پی نفسه دي الذين كفرون مراد یعنی د دې اهلی کتاب غټ کافران دي یا مراد د کثیرن نه کافران د اهلی کتاب دي الذين كفرون نه مراد مشرکان عوام دي ان سخط الله عليهم دا محل د رفع دی او دا خبر د مبتدا محذوب د پاره یعنی لئن سخط الله لئن سخط چې دا زیات د عذاب نه په دی وجه باندې چې په دی کې معنی د خفغان د سره د غصې نه لکه یو کس یې غسړې صرف سو کی هغه خفغانو کی او بل کس ته چې هغه خپم شي غصم شي دواړه خبرې پکې راشي دي ته سخت ویل شي د دې آیات نه معلومه شوا چې په موالات یعنی دوستانو د کافرانو سره دو عذابونه راځي یو سخت د الله تعالی دویم خلود په عذاب کې یعنی الله خپم دی غصم دی او تاسو به داخلي چرته جهنم ته بیا ورپسې آیت نمبر 81 پدې کې رد په موالات د کافرانو او پدې کې د مخ کې آیات په شان دو توجیهات دي یو دا چې منافقان مراد دي النبیین مراد اخیری نبی او رسول دی ما انزل الینا مراد قرآن دی دا یو شو دویم دا دی کافران کتابیان مراد وی نو النبی او ما انزلنا مراد بیا موسی علیہ السلام او تورات دی نو مقصد د آیات دا دی چې موالات د کافرانو سره منافی د ایمان بالله او نبی او کتاب الله سره دی یعنی دا منافی د ایمان بالله او نبی او کتاب الله سره دی نو فرمای چې ګورا الله فرمای دا ورپسې آیات کې بیا تفریدا النبیین اوس پدې کې چې نو یعنی ون نبی وما انزل چې نازل کړی دی الیه دتا متخذوهم اولیاء نبی ونیولی دی لرا دوستان ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن ډیر د دین اغنا پرمان دي ډیر د دین اغنا پرمان دي اوس بیا ورپسې آیات چې آیت نمبر 82 دا تفرید د ما قبل بیان باندې په ذکر د فرق سره په منځ د يهود او نصاراو کې نو اشاره ده چې ما قبل ذکر شوی عیبونه په يهوديانو او داغی په ملګرو مشرکانو کې زیات تی په نسبت د نصاراو باندې الله فرمای لتجدن اشد الناس
دا عبارت دلالت کوي په ښکاروالی د دشمنۍ د هغوی باندې الیهود یهودیان ځکه چې مؤمنان ایمان لري په عیسی علیه السلام او په پیغمبر علیه السلام باندې او یهودیانو د دې دواړو نه انکار کړی دی الله فرمایي والذین اشرکو هغه کسان والذین اشرکو الله فرمای هغه کسان مشرکان دي مشرکان ځکه چې مؤمنان خو په وحدانیت د الله تعالی باندې کلک ولاړ دي او هر قسم شرک نه دی نفرت کوي نو مراد د دې نه مشرکان دي نو فرمای ولا تجدن اقربهم موده یعنی په دې کې د مفسرینو دوه قولونه دي اول دا چې مراد د دې نه هغه نسوارا دي چې په حبش کې یا په مدینه کې ایمان نه وړو او قرآن اورېدلی او جړای کړی وه او دلیل د دې قول دا دی چې دوی دپاره دوستانه د مؤمنانو ثابت کړې ده بیا ورپسې د دوی صفات د مدح ذکر کړي دي او دا قول چې دی علامه سمعانی تفسیر خازن دا غوره کړی دی دویم قول دا دی چې مراد د دې نه عام نسوارا دي اگر چې کافران وي او وجه د فرق د مفسرینو هغه دا ده چې مذهب د یهودو دا دی چې شر او اذیت رسول مخالف ته دا واجب دي مطلب دا دی چې د یهودیان وی چې ستا کوم مخالف دی نو هغه ته شر رسول هغه ته تکلیف رسول یعنی مخالف ته داسري دا واجب دي هغه که په قتل سره وي یا په مال لوټ کولو سره وي یا په نورو مکرونو او هیلو سره وي او په مذهب د نسواراو کې تکلیف ورکول دا مخالف ته دا جایز نه دي نو مطلب دا دی چې دا یهودیان ډیر رزیلان دي دا شانتي په یهودو کې هرس د دنیا او د مشرای طلب کول او تکبر کول دا دوی کې عادت دی لکه نن سبا تاسو ګورئ یهودو ته امریکې ته وګورئ که نه دنیا هرس پکې هم ډیر دی او هر ځای کې ځان ته سپر طاقت وی دا بس تا تکبر کوي الله تکبر د هغې چې دی هغه یې وله خاورو سره خاورې کو او بیا فرمایي چې نسواراو کې دا صفتونه لږ دي دا صفتونه پکې لږ دي او د هغې وجه دا ده چې کله پیغمبر علیه السلام خطونه نسواراو ته هغه رسېدلي وو نو یا ایمان نه وړو او یا هغوی نرم شوي وو لکه هرقل بادشاه او مقوقس او هوده بن علي او غیر د نسوارانه هغوی خو خط د پیغمبر علیه السلام هغه ډېره بېعزتي کړې وه لکه څنګه د کسرا د پارس چې خط ذرې ذرې کو نو دغه شانتي علامه بقایي وی چې په دې کې راز دا دی چې عیسی علیه السلام د هغه امت په زمانه کې رستو امت ته نږدې دی نو په دوستانه کې هم دی نږدې دی او بیا فرمایي ذلک بان منهم دا سره تخصیص دا وکړو او ورسره تعمیم نه په ذکر د خاص د مؤمنانو سره هغه ذکر کو ذلک بان منهم وجد سببیت دا ده چې په قوم یا کلی کې داسې حق موجود وي او داعیان د حق وي نو هغه قوم کې انابت الی الحق بیا پیدا کیږي ځکه چې عملی کار هغه په خپل قوم کې هغه ویني عملی کار په خپل قوم کې هغه ویني نو فرمایي ذلک بان منهم قسیسین یعنی ځان مسما کوي په صلیبین مسیحین او مرمیین عیسایین سره ځان ته نسوارا نه وي الا ماشاء الله نو دغه وجه هم د کچري دی اوس د مؤمنانو سره دوستانی هغه بویي خو هغه نشته دی قسیسین جمع د قسیس ته په اصل کې قص نه دی ده په معنی د تتبع او د طلب د یو څیز کې یعنی مطلق عالم ته هم ویلی شي قسیسین قسیس چې دی دا مطلق عالم ته هم ویلی شي دا شانتي تابعدار د علماو ته هم وي کم خلک چې د علماو تابعداري کوي د علماو خیال ساتي د علماو عزت کوي د هغوی قدر کوي نو هغوی ته هم دا ویلی شي نو تفسیر قرطبي د عروه بن زبیر رضی الله عنه نه روایت ذکر کړی دی چې هر کله نسواراو خپل کتاب انجیل ضایع کو او تبدیل پکې وکړو نو یو عالم د هغوی نه پاتې شو په حق باندې او په استقامت باندې د هغه نوم قسیسو نو چې څوک د هغه په دین باندې او نو هغوی ته قسیسین وي یعنی قسیس تابعداران د حق د دین دا دې ته م وایي
او دا روایت تفسیر قرطبی د عروه بن زبیر نه دا روایت کړی دی. نو قسیس عالم تم وی او دا یاد ساتي دا نن چې په قوم باندې کم عذابونه راځي او دا قوم نن په کم عذابونو کې مبتلا دی او دا قوم په کم عذابونو کې راګیر دی، د دې غټه وجه دا ده چې موږ د دین او د علماو بیزتی کوو، دا غي سپکاوی کوو، هغه ته په سپک نظر باندې ګورو. نو مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړی دا. هغه واقعه دا ده مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه وی چې یو عالم او عاجزو په یو جماعت کې امام او په هغه جماعت کې باغ 15 وخت خلکو ته امامتي ورکوله، بل طرف ته یو اجي سیبو یو سرمایدار سیبو. نو هغه لګیدل او هغه به د شپې قیام اللیل به کو، درازه به روزنی ولا په درې مرز به د قران کریم ختم به کو. نو دا یاد ساتي په دې باندې نورم روایت موجود دي، بخاری کې مشتا او د ترمذی او روایت په موجود دي. نو وای دغه سړی چې دا عالم نو دی به جمعات ته مزلته 15 وخت پر لاره به تیرېدو او دغه کس چې نو دی به په خپل دیره کې یا په خپل ځای کې به دی ناستو. نو چې کله دی الته ناستو دی وکتل نو دی دا چې کم ځان ته ډیر بزرګ وي او د شپې به قیام اللیل مطلب ټول شپه به تهجد کول، د ورځې به روزنی ولا او چرته مطلب داري ګناه نه وکړي، نو د به عالم ته په سپک نظر باندې کتل، د به مړه د ځان نه مولا ګوټه جوړ کړي دی او په لاره باندې روان دی او څه چل دی کده 15 وخت خلکو له مز ور کوي، ز قیام اللیل کوم زرو جم نسم د پدری مرز د قران ختم کوم دی د قران ختمو کی کنه، داسې خبرې به کولی. عزیزانو د ترمذی روایت ته پیغمبر علیہ السلام فرمایي کله چې سړی علماو پس سپک او بد شروع کی نو دا یاد ساتي چې الله به په اتو سيزونو کې مبتلا کوي، په اتو خبرو کې به د مرګ نه مخکې د مبتلا کیږي. پای کې یو خبره دادا چې د روزای نه به برکت اوچتیږي. نن سبا ټول خلک وای اکثر مونږ ته خلک ټلیفونو کې یاره جی داسې وظیفه راکوي بس رزق کې برکت نشته، راړو پته نه لګي او قرضداري کیږو، الټه قرضداري روان یو. د هغې وجه دا ده چې ته په خپل ځان باندې په خپل اعمالو باندې لږ سوچ وکړه. او بله خبره دا ده چې بعضې وخت کې چې دنو انسان هغه روزي ګټي د هغې کې برکت نی، ولې دی پکې خیر خیرات دا پکې نه ورکوي. کم سړی چې صدقې نه ورکوي د په مال کې به برکت په پکې نه راځي. بهرحال پای کې د ټولو نه وړو کې نقصان داده. پیغمبر علیہ السلام فرمایي ترمذی روایت ته چې د هغې کې د ټولو نه وړو کې نقصان داده چې دا سړی به د مرګ په وخت کې به د دنیا نه بې ایمانه ځي، دی به د دنیا نه بې ایمانه ځي. مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه فرمایي وایي دغه سړی چې ونو د چې کله مطلب د سړی کله دی وفات کېدو د به د عالم ته په سپک نظر باندې کتل او وی به مړه ځان نه مولا ګوټه جوړ کړی، 2 ټکي زده کړي دي او دی راغلی دی او دا چل دی. بهرحال د مرګ وخت راغی چې ځنکدنې شروع کېده، زوی ته اواز وکړه ای زما بچی راشه، چې زی راغی ورته وی لاړ شه قرآن کریم راړه او زما د ځنکدن وخت شروع دی یا شروع کیږي چې کله هغه قرآن ناړو په دغه وخت کې د ځنکدن شروع. زوی خوشحاله شو چې د پلار مې ځنکدن وخت او پلار مې قرآن غواړي، نو کېدی شي چې دا پلار مې د قرآن کریم تلاوت کوي او په دې وخت کې د نساوزي. چې کله ولا قرآن ناړو ورته وی بچیا ته ګواه اوسه په قرآن باندې لاس کې خود وی ته ګواه اوسه چې زه دا قرآن نه منم او دې کې مړ شو. اوس ته دا ووایه چې ستا نفلونه څه شو، ستا روجې څه شوې، ستا زکاتونه څه شو، خیراتونه څه شو، ختمونه څه شو، قیام اللیل یې چېرته لړی، هر څه دې ختم شو. دا یاد ساتئ نن سبا که نر دی او که ښځه ده، که نر دی او که ښځه ده، که ښځې دي او که سړي دي، د علماو بېعزتی کوي، د علماو پسې خبرې کوي، یو عالم پسې خبره مه کوئ. الله ګورې 2 کسانو ته جنگ اعلان کوي. الله 2 کسانو ته جنگ اعلان کوي، یو هغه سړي ته جنگ اعلان کوي چې هغه سود کوي، دویم هغه سړي ته جنگ اعلان کوي چې هغه د علماو بېعزتي کوي. او دا د بخاري روایت دی.
او په دې باندې نور روایات هم موجود دي. باقاعده په دلیل سره به ته دا خبره خیم چې کم سړی د علماو بیزتی کې هر عالم ورکه ستا په کلي کې یو عالم دی هغه له الله علم ورکړی دی ته پوه شه چې ده کې بس کمال ځکه وله الله علم ورکو. اگر که هغه دین کار نه کوي مطلب هغه چېرته درس و تدریس نه کوي امامتي نه کوي خو عالم دی صرف خپل مونځ او دس کوي خپل کاروبار کوي نو ته به هغه ته هم په اوچت نظر ګوري په سپک په ورته نه ګوري. ولې چې دا علما څوک دي العلماء ورثة الانبیاء دا د پیغمبرانو وارثان دي. ته چې د پیغمبر د وارث بیزتی کې نو ولې الله به تا ته چې دی نو تا به معاف کي چرې دې هم نه معاف کوي. ذلک بان منهم قسیسین قسیس چې دی نو دا تابعداران د حق د دین نو دا علما هم د دین تابعداران دي که نه. بعضې وخت کې مونږ وینو په دې نیټ باندې په دې فیسبوک باندې په دې ټیک ټاکو باندې یا په دې یوټیوب باندې مونږ وینو چې یو سړی راشي او چې دی نو لکه هغه د یو عالم تنه راوالي او د سپي سر ورسره ولګوي یا د یو عالم سر راوالي او چې دی نو لکه هغه مطلب دغه سره یې ولګوي د سپي تنې سره یا د خر تنې سره هسې ته ماته دا ووایې دا انسانیت دی یا دا سړیتوب دی. زه ګورې دا تاسو ته د سیاست نه بالاتر خبره کوم. دا داسې علما به درته وښیم داسې تصویران به درته وښیم چې د هغوی به اړو څه تعلق پې نه سیاست سره. مولانا طارق جمیل صاحب د هغه ولې سیاست سره تعلق شته که بعضې خلک د بعضې خلکو په ذهن کې دا خبر راځي چې دی به د سیاست خبره کوي. زه د سیاست خبرې چرې نه کوم خو دا خبره تاسو ته کوم چې ولې طارق جمیل صاحب د سیاست سره تعلق دی. د هغه داسې تصویران به درته وښیم چې ته به حیران شي دا چا کړي دي ولې دا چېرته د بل ځای نه خلک راغلی دی او دغه جاهلان خلک دا کار کوي. کم خلک چې دا کار کوي دا یاد ساتئ ګورې ښه دا داسې خلک ګورې الله په دنیا کې شرموي الله ورته مرګ راولي. داسې مه کوئ دا نه دي په کار. نو فرمایي ذلک بان منهم قسیسین ورهبانا رهبان هغه عبادت کوونکي ته وایي چې د الله تعالی نه هغه یره کوي او مال او جاه هغه مطلب نه وي ښه د الله نه یره کوي داسې عبادت کوونکي او د مال او جال دا چې مطلوب نه وي. وانهم لا یستکبرون اشاره ده چې علم د حق او د عبادت په دې کې داسې اثر کړی دی چې دی د حق خبرې نه اس هغه لوی نه کوي بلکې دی څه کوي تکبر کوي. لا یستکبرون دی تکبر هغه چې دی نو یعنی هغه نه کوي. نو فرمایي چې یعنی ورهبانا عبادت کوونکي چې د الله تعالی نه یره کوي دی چې عبادت کوي نو د دې د علم او د دې د رهبانیت په دې کې ډېر لوی اثر چې دی نو هغه کړی دی. نو لہذا الله فرمایي چې تاسو هم تکبر مه کوئ. شیطان تکبر وکړو کم ځای نه کم ځای ته راغی کم ځای نه کم ځای ته راغی جنت نه محرومه شو. نو الله فرمایي ترجمې ته وګورئ قول ته ورته ووایه اتعبدون عبادت کوئ تاسو من دون الله سوا د الله نه ما لا یملکو د آچا چې نه لري اختیار لکم تاسو د پاره ضرن د نقصان ولا نفعا او نه د نفع. والله الله تعالی هو السمیع العلیم الله تعالی اوریدونکی او عالم دی پوه دی. قل ورته ووایه یا اهل الکتاب اے اهل کتابو لا تغلو زیاته مکوی فی دینکم په دین خپل کې غیر الحق یعنی زیاته پنا حقا ولا تتبعوا او تابعداری مکوی اهواء قوم د خواهشاتو د داسې قوم قد ضلوا یقینا گمراه شوي دي من قبل مخکې د دینا واضلوا کثیرا او گمراه کړي دي نور ډیر خلک وضلوا او گمراه شوي دي عن سواء السبيل د سمیلارنا. لعن الذين لعنت کړی شوی د پاکستانو باندې کفرو چې کفر کړی دی من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا على لسان داود په ژبه د داود علیه السلام و عیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی چې زوی د مریم دی. ذلک بما عصوا دا په وجه د دې باندې چې نافرمان شو دی وکانو یعتدون او دی د حد نه تیر وتل. الله فرمایي کانو لا یتناهون دی به یو بل نه منع کول عن منکر د هغې ګناه نه فعلوه چې کومه به کو دی
کم گناہ بے کو این بے یو بل نمنکو لبئس ما کانو یعنی خامخا دیر بد دے آکانو چی دی بیفعلون کول ترا کثیرا منهم تبوین دیر ددینا یتولون الذین چی دوستی بکی دا آکسانو سرا کفرو چی کفر کرے لبئس ما قدمت او خامخا دیر بد دی آغا چی مخکلی گلی دی لهم دا زان دا پارا انفسهم نفسنو ددی ان سخط اللہ یعنی ذکر چی عذاب شوید دا اللہ تعالی علیہم پدی باندی وفی العذاب او پا عذاب کی هم خالدون دی ہمیشہ دی ولو کانو او کچری دی یؤمنون ایمان لری باللہ پا اللہ باندی والنبی پا پیغمبر باندی وما انزلا پا آغ باندی چی نازل کریشوی دی الیہ دتا متخذوهم ننبونی ولی کافرانو دا پارا اولیاء دوستان ولكن كثيرا لیکن دیر ددینا منهم ددینا فاسقون فاسقان دی لتجدن اشد الناس او خامخا یعنی تب بیامو میڈیر خلق الناس دخلقنا اشد دیر سخت الناس دخلقنا عداوتا للذین پا دشمنی دا آکسانو کی یا دا آکسانو سرا آمنو چی مان نوڑے الیہودا یہودیان والذین آکسان اشرکو چی شرک کڑے ولتجدن اقربهم او خامخا بیابمو میں اقربهم دیر زیاد نزدید خلقونا مودتن پا محبت کی للذین دا آکسانو سرا آمنو چی مان روڑے الذین آکسان قالو چی وائی انا نصارا بیشک منگ عیسایان یو ذالک بأن منهم دا پدی وجبانی چی بیشک اشترے منهم باز دا غینا قسیسین عالمان یعنی طلبگار دا حق ورہبانا او درویشان دا اللہ نا یریدن کی گوش نشین درویشان وانہم لا یستکبرون او بیشک یعنی دی غرور نکی لوی نکی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کی الله چې کوم صغیرا کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غینه مونږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختله الله دا غینه مونږ ته پناه راکړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي الله مشکلات هم حل کړي الله پریشانۍ هم ختم کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله د ظالمانو د ظلم نه الله د شریرانو د شر نه الله د حاسدینو د حسد نه الله د بغضیانو د بغض نه الله د ساحرانو د سحر نه الله نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي الله مونږ زمونږ حفاظت وکړي الله مونږ وساتي الله چې سوره بیماران دي الله که په اسپتالونو کې دي الله که په کورونو کې دي الله که په هر ځای کې دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ ټول نه تراضي شي الله زمونږ نه هغه کارونه والي چې ته پې خوشحالېږي الله د هغه کار نه مونږ وساتي چې الله ته پې خفه کېږي او ته پې ناراضه کېږي الله چې څومره زمونږ دا اورېدونکي دي که نارینه دي که زنانه دي که په کورونو کې که په دوکانونو کې په هر ځای کې په لارو کوڅو کې څومره خلک زمونږ دا اواز اوري الله د دې ټولو مسلمانانو د نارینهو زنانو ماشومانو بوډاګانو میندو خویندو الله د دې ټولو حاجتونه برابر کړي الله دې ټولو حاجتونه برابر کړي الله چې د دې څه قسم مشکلات دي الله حل کړي الله پریشانۍ ختم کړي الله مصیبتونه تکلیفونه ترې لرې کړي الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس حوض کوثر مونږ ټولو ته نصیبه کړي الله پر ورځ د قیامت باندې مونږ ټول بې حسابه بې کتابه جنت ته داخل کړي الله مونږ ټولو ته د عرش د سوري د لاندې ځای راکړي الله مونږ ټولو ته د عرش د سوري د لاندې ځای راکړي الله زمونږ ټول نه راضي شي الله زمونږ نه داسې راضي شي چې الله چریم زمونږ نه ناراضه مشي الله کرے چا کورونه ني الله غي ته کورونه ورکي الله کرے چا کورونه وي الله پای کې وته خیر او برکت واچي الله کرے چا کورونو کې اتفاق ني الله ته پکې اتفاق پیدا کی الله مینا محبت پکې پیدا کی الله زمونږ پر معاشره کې امن راولي الله پرې کې امن پیدا کی الله د دینه بدامنی ختمه کی الله زمونږ د معاشرې نه دا فساد ختم کی الله دا قتل و غارت ختم کی الله چې څومره دشمنای طرف غنۍ دي الله دا ټول په دوستو باندې بدل کی الله دا ټول مسلمانان مؤمنان
دا نن چې د یو بل په غوښو باندې اختري الله دا ټول د یو بل رونه وګرځي الله د یو بل رونه وګرځي الله دا سخی خبرې نه دی الله د مسلمان شان سره دا نه ښایي الله په هغه وخت کې دا ښه ښایي چې کله کافر ته مخامخ ولاړ وي الله دا ټول مسلمانان په خپل مابین کې رونه وګرځي الله چې کوم رونه بې ګناه په جنونو کې پراته دي الله د هغه ټولو د رهایي اسباب برابر کړي الله خپلو کورونو ته یې راولي الله چې څومره زموږ رونه بایګان په نشو تماشو کې اخته دي الله والدین د هغوی د لاسه غمجن دي پریشان دي الله دغه نوجوانان الله دوی په نیکه لار باندې راواړي الله د مور او پلار د سترګو یخوالی وګرځي الله د مور او پلار د زړه یخوالی وګرځي الله که چاره ته دعاګانو دپاره ویلي الله ټول ستا په علم کې دي الله تعلیم بذات الصدور ذاتي الله دغه ټولو الله ضروریات برابر کړي الله حاجتونه برابر کړي مشکلات حل کړي پریشانۍ ختم کړي الله که چا اولاد ني نیک عمل صالح اولاد ولا ورکړي الله که چا اولاد وي الله نیک عمل صالح قرآن خوانه الله دیندار لوی کړي الله دیندار لوی کی الله دیندار لوی کی الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکي او سبا به ان شاء الله زموږ د درس چوټي ده د جمعې پر سحر باندې با سحر په حکم 6 بجې یا 6 بجې چې نو موږ بل احادیث درس هغه به چالو کو د هر جمعه سحر د 6 بجو نه په حکم 6 نه تر 2 بجو پورې د احادیث درس وي نو لہذا سبا زموږ د قران د درس چوټي ده د جمعې پر سحر به د احادیث درس وي او مازیګر ماخام چې بیا بخپل درس وي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب بختور تر بختور و مسور